السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو، د الله رب العالمین دعا ده روغ به جوړ به د زندګۍ نه به خوندونه اخلئ. الله تعالی مو تل آباد او خوشحاله ساته. الله تعالی مو د زندګۍ هر مشکل د خپل غیبي خزانو نه پوره کا. نن مې درله یوه ډېره عجیبه او ناشنا وظیفه راوړې ده. د سخت نه سخت کار، د مشکل نه مشکل کار، هر قسم حاجت دی، بندش دی، د واده مسله ده نکاح نه کېږي، یا رشتې مسله ده رشته نه میلاویږي، یا قرض دی قرض نه ختمیږي، د قرض د په ختمېدو لپاره وسایل نشته. داسې ډېر مسایل دي هغه تا مشکل پیدا کړی دی. دا وظیفه وکړه، په دې طریقه یې وکړه. ډېره مبارکه وظیفه ده. د الله رب العالمین صفاتي نومونه دي. الله تعالی په دې خپل کتاب کې ډېر خیر او برکت ایښودی دی زموږ د مسلمانانو دپاره. هغه مؤمن مسلمان چې په اخلاص سره په یقین سره دا وظیفه کوي، الله تعالی به ورله ډېر خیر او برکت ورکوي. ډېر د خیر او د برکت نه دا وظایف ډک دي. محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، څومره خلک زما د اواز اوري وررسي، هغوی ته یو عاجزانه دا یو سوال اپیل کومه. محترمو چې کوم وظیفه تاسو هم کوئ نو د زړه په اخلاص سره یې کوئ، په یقین سره یې کوئ، په دې نیت یې کوئ دا کم نومونه چې زه اخلمه دا د رب کائنات صفاتي نومونه دي. دا زما د هغه خالق ذات د هغه رب نومونه دي، کم رب چې زه پیدا کړی ما مالې اعضا را کړي دي، مالې جسم را کړی دی، مالې چې کوم دی هغه د رزق بندوبست کړی دی. زما دې عمر ته زه راورسولمه، هغه رب صفاتي نومونه دي. او بیا چې زه د هغه ذات د هغه رب نومونه زه اخلمه په یقین سره په اخلاص سره، نو تاسو ووایئ محترم مسلمانانو ورونو چې ستاسو سوال به نه قبلېږي، ستاسو یو حاجت به رب کائنات نه پوره کوي. ولې به یې نه پوره کوي؟ زما رب څه وایي؟ زما رب وایي، علما فرمایي زما رب وایي زه د خپل بنده په توبه باندې ډېر خوشحالېږم. بنده دی څنګه خوشحالېږي؟ علما کرام مثال بیانوي. یو انسان دی، یو کس دی، هغه یو شړې ته لاړی، یو صحرا ته لاړی، ورسره یوه سورلۍ ده، په هغه سورلۍ باندې څه لږ شانتې اوبه او څه لږې غوندې توشه خوراک ورسره پروت دی. دا سړی ودرېده په مانځه باندې، په مونځ باندې چې څنګه یې سلام وګرځو، یا په مونځ باندې ولاړ دی سلام ګرځوي، اوښه نشته دی، سورلي نشته، سورلي هم لاړه، خوراک هم لاړی، په بیابان کې پروت دی، په صحرا کې پروت دی. دا اوس دا یقین د درالی چې بس زما مرګ نږدې شو، ځکه خوراک هم لاړی، سورلي هم لاړه، بیابان دی، دشته ده، صحرا ده، انسانیت خو نشته، مخلوق نشته دی. بیا एकदम دته چې کوم دی دا خپل سورلۍ الله تعالی را پیدا کړي را رواني، دا څومره خوشحاله شي. زما رب څه وایي؟ وایي د دې نه زیات زه خوشحالېږم هغه مؤمن مسلمان ته چې توبه وباسي او څه وایي دا خپل لاسونه اوچت کړي، ربه ای ربه ته زما ربې، ته خالق کائنات یې، ته زما پیدا کوونکی، ته ما لره رزق را کوونکی. ربا زما دا مشکل دی، زما دا مشکل حل کا. نو علما حضرات فرمایي د الله تعالی د صفاتي نومونه دي په ورځ کې صرف 100 مرتبه وایا، په ورځ کې صرف 100 وارې دا ذکر کوه. ذکر څنګه دی؟ یا الله، یا رحمانو، یا رحیمو، بحق بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورځ صرف یو تسبیح اړوه، 100 کرته وایا، الله تعالی مستا هر قسم مشکل حاجت دا به رب کائنات ستا پوره کړي. الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو آباد ساته، الله تعالی مو د زندګۍ هر مشکل، الله تعالی مو سره زمونږ د زندګۍ هر مشکل هغه آسان کا، الله تعالی مو آباد کا، الله تعالی مو کامیاب کا، الله تعالی د زندګۍ هر خوشحالي درکا. آمین ثم آمین.